ځکه دی وایي چې دنیا دا رایج دی چې زه رایج دی د جمهوریت تاسو په یو ځان نه حضرت صاحب ته یو خبر ته پری بیا تاسو کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب تاسو په تاریخ ته کتاب حضرت صاحب ډېر شرم راځي چې تاسو سبيانو سره د پاس کوم خو څو کوم حضرت صاحب نه حضرت صاحب نه مونږ هم درلو جی تاسو دا ویل نه دا خبره مکوئ مونږ دې کې شران ان شاء الله بیا به مونږ درجو خیر دی. حضرت صاحب صبر وکړه. حضرت صاحب مونږه مطلب د جمهوریت د مروج کې مونږ لګو کنه جی دغه مروج جمهوریت چې شرط هم دی دا کفر دی بالکل سید جی د دې نه ثابتو به ان شاء الله العزیز خو مونږ دا وایو چې دا کوم مطلقاً جمهوریت د دې بعض اقسام چې دا بالکل جایز د مطلقاً جمهوریت لکه تاسو چې نجی د دې رایج اقسامو کې شته جایز دي رایج اقسامو کې جی چې تاسو وی چې بعض جمهوریت د اسلام د قوانینو د لاندې راشي جایز دی او صحیح دی دا به بیا ثابتو. حضرت صاحب کدا دا رایج کې بعض جایز شته کنه دا یو جواب راکړي بس دا رایج چې کوم دی په دې کې جایز شته نو ما ته اول دا پته لګی چې ستاسو د رایج نه مراد کوم رایج رایج نه مراد زما دغه رایج نه مراد رایج په پاکستان دی د رایج نه مراد ما خو دې دغه وضاحت تاسو ته کو د رایج نه مراد رایج په افغانستان دی د رایج نه مراد رایج په ما ته وخت وی ما خو دې صراحتن پاکستان ذکر کړی نه ستا کوم رایج ټول میرته یو پاکستان می ذکر هم کو پکې تاسو پښتنو کا اسلامي قوانین نو کوي لکه څنګه چې دا چې ستوي چې کله دا جمهوریت اسلامي قوانینو ته سم شو پتا په خپل وچ صحیح دی نه جی زما مقصد دغه دی ګرځي بالکل ګوري حضرت صاحب دا درای چې کېد مونږ لګو کنم دی د پار لګو چې دا مونږ منحصر کو یو تعریف پوری یو وضع پوری یو حقیقت پوری اوس مطلب مو مدیزو به تعریف کی حقیقت ته بوزو او په خاص ته بوزو دغه به تعریف کو دغه هغه بنیادونه وګورو جی خبره نه کنه چې موږ او تاسو له کوم د شی باندې مبحث وکړو جی جی متوالد براجي خبر نه ختمي اصل کې جی پدې کې یو شی خبره پاتې جی جی لکه چې موږ او تاسو ناسو ټیم شپه د نا وخت کېږي بجې کنه زوی مجي چې کده د جمهوریت د مفهوم واضح شنو ځکه چې لکه حکم نه مولي صاحب کنه حکم په معلوماتو کې چې اوس یو شی مجهول دی موږ په حکم خو نه جی نه نو په قضیه کې خو را دغه چې کوم دی مروج د خو موضوع نه دی کنه حکم خو په موضوع لګي دا اسلامي دي کنه دي اسلامي خبره نه جی یو منټ خبره خو ګور پښتو کې ته زید قائم چې زید نه پیژنې نو دا حکم د قیام په چا باندې کې حکم په مجهولاتو کېږي مولي صاحب ما جی مولي صاحب د دې خبره وکم زمونږ شاګردان دلته کشته دي تاسو خو لکه تاسو خو زما واسطه نه دراغلی دا پیلنې ځل باندې ملاقات وشو الله دې وکړي زمونږ ورونه ان شاء الله ملاویږو به لکه زه په خپل باندې صاحب د نه زما صرف د کتابي شوقي سره یم خو لکه په دې مسله کې چې اوس منګرالو نو ګوره اوس خامخا مسله به واضحه کو اوس په پاکستان کې چې دی د پاکستان اې د ما سره د واتس اپ کشته دي ما راوړلې دي او صفحه مې ترایستي په دې کې چې ما څومره مطالعه کړې ده اهم شق یو پکې دام دی چې قانون به د قران د حدیث موافق ما تحت وي یو مرجي یو مولي صاحب خیر دی مفتي صاحب کوم ځکه لکه مبحث خو بکیږي کنه خو په کوم ځکه چې کفري او شرکی خبرې پکې منګه د قضایاو کې ذکر کړم دي چې بعضی په وخت د ضرورت کې دا دال د مشر دی په دې چې منګ د هر یو نه قایل چې پکې اسباب د کفري اتبه منګم کو پروایو زمنګ په دې جواب داوا کې مفتی صاحب زما په دې جواب داوا کې چې دا جواب داوا په دې کې منګ دا تصریح کړی دا چې په وخت د ضرورت کې ګوره په داوا کې او خیر سړی بده سي کې مدعا بده سي چې په د هر ټکی توضیح کولای شي په هند مبادیاتو کې ورته توضیح معلومه می او به ورسره سار له په ادله ثابتول شي دا مدعا چې کله لکه موږ جوړوله موږ په خو دماغ خلاص کړی دي په دې باندې به خصم اعتراض کوي موږ به ورته جواب کو دې بده سي وزه بده سي مناظره لچ خلک ځي کنه نو دې به ځان 105% تیارای نو اوس مسله دا دی کنه چې دا جمهوریت ته کو پر ویلې شي مطلق ته وباسه مطلق یو د مطلق او په دې زما معارضه ده چې افراد په عام کې او په مطلق کې دا خو ځان له مسله دا مطلقاً کې یو لې مبحث ته خو زه به د سی وې مجي چې دلته کې د جمهوریت د ولته کې کو پر دی دا کو پر برازي پر جمهوریت پلګي چې دا جمهوریت واضح شوی نه کنه نو حکم په مجهولات باندې څوک هم نه کوي دا یو ټکیاو کې خبره به ختمه کوم جمهوریت د رایج شي
د پاکستان کې مثلا کنه تاسو د آئین خبر وکړه پاکستان کې رایج نظام تاسو وینئ که نه وینئ تاسو چې عدالت ته لاړ شئ کنه په نظام عدالت کې فیصلې تاسو وینئ که نه وینئ صدقی مفتی صاحب وینئ که نه وینئ صرف دا راته ووایئ وینئ که نه وینئ تاسو صدقی مفتی صاحب دا رایج نه دی دا رایج نظام یو تشریح د قوانینو ده یو بنا د قوانینو ده تشریح د قوانینو که ته په پارلیمنت باندې منې کې کنه ناول به په مجتهدینو باندې منې کې که ته تشریح القوانین ته کفر وایې نو بیا به اول ټول مجتهدین کافران کې ته د ما خبره وره یو تشریح القوانین ده یو بنا القوانین ده تشریح القوانین ته که ته کفر وایې نو ټول مجتهدین به کافران کې بیا دویم دی شو بنا القوانین د بنا القوانین کې درې احتمالات دي یا دوه احتمالات دي یو احتمال صرف د کفر دی او دوه احتمالات د کفر نه دي راغلي بنا القوانین کو پارلیمنت کوي په خبرو د مازان پیږي او دا په اعتبار د عرف سره کوي یا دا په اعتبار د جدید مسائل سره کوي یا دا په اعتبار قوانین جوړي خو په عرف جوړي بالکل جایز ده دا د دویمه خبره شو بیا بنا القوانین ده او خلاف النص کوي سکی د نص خلاف کی او د نص خلاف چلیږي خو تضرع کوي الله ته نیت د انکار نی نیت د استحانت نی نیت د استهزاء نی بنا کوي خلاف ته قانون د الله تعالی بیا مت ته کافر نشوي لکه درانه ثابت ک چې کافر وای منو راشه ثابت پکې او اوره یو دا چې بنا کوي او دا بنا د قوانینو د نصوص خلاف کوي او استهزاء نه کوي عنادنی کوي استخفافنی کوي قصدنی کوي ته به یا کافر وې یا نه د ما د ویډیوګانې ګورځو ته اول کافر وې ته د ما خبره وره ته د ما په خبرو پیښ وې کنه بنا د قوانینو په څو قسمه شو په سلور یو د تشریح شو تشریح به اخوا کېده کدی وته او په قدر کېنه یو شو بنا کې درې احتمالات دي یو بنا علی العرف بالکل جایز ده بس تخرور موږ ته رانږدې کېږي نو بس بیا پاتې شو تاسو وره یو د بنا شو دویمه د بیا بنا ده او بالکل د نصوص خلاف ته نو چې دا د نصوص خلاف بنا دی رااله خو ابتحال الی الله کې تزرع الی الله کې چې الله پاک غوړي جوړ کړی مې خو دې پلان کې را باندې زور کړی دی پلان کې را باندې جبر کړی دی معاشره داسره دام کفر نه لقه او چې معارضه دی وکړه استخفاف دی وکړه استهزاء دی وکړه عناد دی وکړه دا کفر دی صحیح پاکستان چې کوم نظام صبر مفتی صاحب محترمه دغه خبر وره جی ته په خپل کمره کې ناشته ما ته ډیر مزل پرو اوره جی بس دا خو عبادت دی جی یو خبره زمام پرې دی جی کنه مام پرې دی جی باندې ما ته دسخط وکړه صبر جی نه جی دا حضرت صاحب یا خودي لکه مطلب چې نظام معلوم نه نظام ان شاء الله خیر بیا تاسو مناظره پورې خو وخت کنه وخت به ان شاء الله مقرر بیا وګوري نظام وګوري خیر دی مروج تعریف ته پورې جی تمام پرې نو ضرورت بنوي ان شاء الله تعریف بیا کوم ان شاء الله کو درته یو دیم تاسو آئین ته لاړ کوم تاسو د حاکمیت خبره نو آئین نظام کې مون فرق ان شاء الله اغه د وجه دا نظام اسلامي کېږي نه هغه آئین دی دا نظام دی دا خبره کوم ازه سره چې او فرمایل د تاسو زونه څونه خبر مرګور سره دا خبر راغلی نو غي ذهن کې دی شر شامل افراد بس ټول تباه ټول کافرانو او چې څوک اورجی مونږ نه دی ویلي زمونږ خو تاسو موقع باندې کوي دا نه زمونږ مرګر باندې مرسته وتره جی واښی جی لږ وضاحت جی ما پرې دي کنه جی ما سره د باړګر طالبان ملو او وره ما ته وی مې څه چلی وای تاسو چې د ټولو کوي دا خو تاسو کافران شوي ملکه په سبا نه کافران شوي نفس دی ټولو کول سره تاسو کافران حضرت صاحب اوس ما خبره ټول ورجی دا ټول وري حضرت صاحب مفتی صاحب محترم وغوښه نه اپ دینه دی محترم صاحب ما په بل خبر شنه کړه وضاحت درته کوم زه خبره کوم ته زمو استادانو مشران ته څنګه ویلي ابد اصول د اهل سنت والجماعت ثابتو مداس نه خو برابر تاسو ما ته کوي چې به ډایرکټ ټول کافران کما دا چې ما درته ویلي چې د شامل افراد حکم مرتبه ما فردن د مولا مم د امیم مم د پوجي مم د هر څه درته ویم ان شاء الله د اصول اهل سنت والجماعت بالکل چې مطلقاً ټول د کافر وي مونږه د سره هیڅ خبره هیڅ تعلق نشته دي دا هم بار وضاحت کړی مولوی صاحب محترمه زما پوښتنه شته چې ما لیکلي دي موانع تکفیر ته به ګورو په تکفیر معین کې دا ټول خبرې دي حضرت صاحب کوم وضاحتونه وکړه نو هغه کې مونږ اتفاق دی
دغه د تشریحي مسائل یا مطلب هغه اجتهاعي د وخت او د عرف سره لګ ټریفیک قوانین وغیرہ دغه د کې بالکل مونږ کفر نه وایو بالکل ځینې کفر دي ځینې نه دي باقي د ټونو والا خبره شایا چې څوک په دې کې شریک دي ټول کافرون دا زموږ دعوا نه ده واشه جی صبر وکړه بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب مبارک الله دې خوشاله که څومره ملګري ناست یو صاحب هم ټول ورځ د سربندیانو کې وستړی شوی دی جی ګرمي هم شوله زه داسې وایم جی چې دا تاسو کومه خبره کوئ د پاکستان آئین کې چې کوم کفري خبرې دي چې یو سړي کې علل د کفري هغې ته موږ هم کافر وایو مثال په طور خو یو سیټ داسې چې مثال په طور باندې صاحب مو فرمایل چې یو داسې چې هغه نظریه ساتل دي قانون سازي کول دي کفري د نس په خلاف باندې کومه تشریح و د هغې تکرار دوباره زه نشم کولی سیټ ده جي نو ګوره چې تاسو زمونږ سره د بعضې کې خبره شو بعض او لیسه بعضې نو خبره مقه زمونږ مدعا ته راځي تاسو انشاءالله جی هغه شامل افراد دي خبره وشي که د پاکستان رایج نظام جمهوریت مولوي صاحب یا ښه مولوي صاحب مفتي صاحب جی خجی نه لکه ورګه مروجه جمهوریت کوپر دی او مرتکب د دې جمهوریت دا ولې دا اوس مچړه دا به تو کوکه خجی دا مخچړه اوس لکه ته وې چې مطلقاً جمهوریت کو پر نه دا ها دا بیا استاد جی تر ته خبر وکنه وخت لري مطلقاً جمهوریت کفر دی رایج نظامونه جمهوریت ټول کفر دي رایج وایي رایج وصف قید نعت جی خصوصیت په شی پیدا کی جی په دې په ټول وصف سره قید سره نعت سره خصوصیت په شی پیدا کیږي چې وصف نوي قید نوي نعت تاسو دا نعتونه نه یادوم ښه دی نعت وصف قید شرط دا چې نوي نو بیا شی اوړي عامیت ته په مرتبه د اطلاق کې په مرتبه د څه کې نو چې ته کله وایې چې مروج نو خو مرتبه د خصوص کې وته کفر وای کنه په مرتبه د اطلاق کې خو ته کفر نه وای کنه الله لري کامل بس ختم یعنی په مرتبه دا خصوص کې وته کفر وای کنه په مرتبه د اطلاق رئیس خاص بیا خوالاله زبیا خبره کوم زما په خبره کوم پیګزي توضیحات کوم بیا کوم زما خبره وره ته زما خبره بیا وره سید اسامه سحر پوي قاپه زما خبره بیا نه زی بیا ګوره زما تکلیف وکما زما خبره وره رای یادو کړ دا رای جو ګوره داته چې زرته دا عربی راته وایم کنه ګوره یو دی الجمهوریه المروجه دا ټول مفتیان مولیان مدرسین دي الجمهوریه المروجه وصف شو دا خاص قید شو شرط شو نعت شو چې قید شو شرط شو نعت شو وصف شو چې کله چې شی قید شرط نعت وصف تراشي نو خاص رجل عالم او کله چې دا قید شرط وصف کې نوي نو دا بیا عامیت کې په مرتبه د اطلاق کې عامیتي نو چې ته په مرتبه د خصوص کې کفر غني چې هغه مروج دی نو مرتبه د اطلاق خو به کفر نه غني کنه د دې وصف نه دی یعنی بیا دا هم دونه څونه خسته مې وکړه د دې وصف نه دی دا چې کوم تاسو الجمهوریت المروجه به نو دې مروجه سره الجمهوریه نه دی نه روزي څنګه الماء دا کچالي کلی چې نه روزي دا ما څنګه خسته وي چې وروته څنګه د ماء المطلق نه بحر سره نه دا ما دا ته چې وي چې نه روزي کنه نه دا ته چې وي چې نه روزي دا ته وي چې نه روزي دا چالي کلی چې نه روزي
خیر دی جی. الماء البحر څنګه د ماء مطلق نه نو باسي دا وسط د بحر دا خو ځان له اصطلاحات دی په قهوه نه دي نه استعمال کې راوستل ونیسه مقید په هر صورت کې نه بس کې هغه د ماء مطلق دا غوري فقها دي دا د مفتیانو پلاران دي تاسو غوري با شوبان یې ماشومان کار غړو سود لاندې کله به غټېږي مونږ باندې به غټېدل غواړي ان شاء الله ما درته مخکې مېرجي کنه تاسو کوم تاسو بعضې ته نه مستثنا کوئ کنه په دې بعض وضاحتو کې چې خبره په دې وکړو ورېجي دا بعض وضاحت تاسو کې په نوم یاد کړئ که بالفرض زمونږ په نسبت باندې هغه کفر نو ستاسو په نسبت باندې نه دی بدل ته بدوای خیر وکړو که زمونږ په نسبت هغه بعضې وو او ستاسو په نسبت باندې نو په هغې به تاریخ مقرر کړو د بعضې وضاحتو کې د بعض وضاحت خو مونږ کړی دي نوم دې کړی جي رایج کې نه دي خبر چې ارسه کې کوي خبره ما نه دی کړی تا کړی دی جی وختي په کلام کې نه تاسو وي نه وختي دا په کلام کې وي چې دا جمهوریتي او د اسلامي قوانینو د لاندې راشي او نو بیا به خیر دي دا جمهوریت او بس کوم ملک صبر وکړه دې ته بیا جمهوریت ولې وایي اورې کنه زه کوم اسلام شو جمهوریت ورته ولې وایي خوش مفتي سي محترم هغه جمهوریت ورېږي مونږ ویل کبل ګوره مونږ ویل کبل فرشي خو مروج کې شته نه که تاسو ته معلومي او کشي خوشتنه اویا جمهوریت شنو کنه بس حرکت بدل شو خو بل فرض ک تاسو ته معلومي اگر اتو خای اب مون وګورو عمدل د خبره حل کو پدې ځای باندې کبل فرض حضرت صاحب بالفرض ګوره دا مروج بیا اخوالار شو خو بیا د مرتبه د اطلاق د دي کنه جی مروج دي کنه حضرت صاحب زما خبرې تاسو په ټولو یو ټکی باندې ورسېدم جی تاسو په ټکی زه ورسېدم که خبره مو مختصر کول غواړم تاسو د بعض استثناء وکړه دا بعض مونږ ته اوخایي کدا به اورجی درته وایم کبل فرض مونږ پنځ باندې دا دا بعض کفر نو تاسو پنځ باندې اتفاق دعا کو په تاریخ د مناظره مو بس بسم الله الرحمن